हाय साद लाड़िनो साद रदी अल्लाह ताला अन्हु लाड़ी दाद बनु कुरैज़ो सरदारो दा साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु टोली नुम वही हजरत साद बिन मुआज साद बिन मुआज साद मुआज रजी अल्लाह अन्हुमा जोई दा आगा सहाबी दे खंदक गज़ो चरागला दा आगा गज़ा व द खंदक چې په یو غزوه کې د نبی علیہ السلام نه منځونه نو قضا شوي خو د خندق په غزا کې د نبی علیہ السلام او صحابو نه منځونه قضا شوي دا خطرناکه غزوه او نبی علیہ السلام به بار بار دعا کوله خدای زمونږ د بچو زمونږ د بیبیانو الله ته حفاظت کو فرمایا ځکه چې د کافرانو لخکری په زورګونو راغلي وي په زورګونو لخکری د مشرکین مکه راغلي وي د مکه نه بنو قریظه ورته خپل لخر لګلو حال دا دی چې بنو قریظه سره د نبی علیہ السلام معاهده موجوده و د مسلمانانو چې او يهوديانو موږ د مکی مشرکانو سره جنگو کتا سه موږ سره بیا د اغوی په ملګرته کې اغوی سره ملګری کېږي او موږ سره جنگ کوي نو موږ خندق تنزو اول تاسو سره جنگ کوو بنو قریظه ویل نه زموږ څه کار دی يهودو ویل موږ څه کار دی چې موږ به د مسلمانانو خلاف ادری کو د مشرکانو سره نه 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 تاسو خپل کار دی د مشرکین مکه سره تاسو پوښو جنگم پوښي خدایات ساتي الکفر ملت واحده د تمام دنیا کفر یو دی والله العظیم چې تاسو پل جوړی نو تاسو به د سلو پلونو دورانولو اراده بل جوړ کړی کتا ته روډ جوړی تا ته اسپیټال جوړی نو کتا ته یو اسپیټال جوړی تا ته بسل مدرسې رنګي کتا ته یو طالب مفتروزی نو تا ته بسل محدثین علما قتلې شهیدان کوي دې پروګرام دا عام دنیا مسلمانان دی ووري او دا تقریر زکه کوم چې زما د فقیر دا بیان دنیا مسلمانان اوري الحمدلله خاص کر چې کمزې کې هغه خلک چې پښتو سره آشنا دي او باقاعده او موږ دا خبره کوو چې دنیا مسلمانان دي دا आवाज ووري چې کافر د دنیا کاغه د هرین دی او په هندوان دی او په يهود دی او په نصارا دي دا وی ټول یو پروګرام دی خو تقسیم کړیو مونږه زبې شام کې ولم د هرین وای هندوان وای زبې کشمیر کې ولم يهود او نصارا وای ننګ په افغانستان او عراق کې ولو ننګ او تاسو په یو بل خلاف ظاهر کې خبره کو نور بګوره خبره وای مغفوره به وای نظریه به وای د مسلمان نقشه به ختمو مسلمان سوچ به ختمو تاسو څنګه خوشاله جزا غډ جمعهونه به مدرسې به خانقاوي به مرکزونه به نه 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 کچیرته وخت راغی نو به بتا تړمبه د جمعات مولا ته وې چې مولا زه بس دی خواشه تا خو اسم د جهاد سره الرجی وا تا له خو بچا د جهاد خبر وکړه تا بویل ک در باندې کینسر بیماری ولګېدله نو سره میدان دشه اوس بسکه دغه پروګرام روان دی تاسو وکتل اوس پته لګینا ته په سوریا کې څوک بولي ته په شام کې څوک بولي چا پس راغلی اس پته لګینا عزیزانو دا خندق په غزوه کې دی خلقو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاهده ما تکړه واقعه وګدله خندق کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف لوی سازش شروع کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه سه غزوه چې حضور پاک سلویخ غزز مکه تقسیم کړه سلویخ غزز مکه تقسیم کړه او دغه لخته یا دا خندق چې دا کنسته شو نو دا په داسې انداز تلو اته مورچه چې کوم د پیغمبر علیہ السلام او د مشرکین مکه سره آمنے سامنے وا دغه مورچه د جناب رسول الله او قتل او مورچه داسې تقسیم نه کړي عمر رضی الله عنه مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو په دې مورچه کې کېناست امام المجاهدین سردار کونین لاړو مخامخ مورچه د مشرکین مکه سره دا سردار کونین وا لکه نور مورچه داسې جوړې وي نو هغه داسې وي او دا مورچه داسې وا نو سخت سر داو چې د پیغمبر علیہ السلام د مورچینا التغشه او داغینه غشه په اسانه د نبی علیہ السلام مورچی تر رسیدل
पैगंबर अलैहिस्सलाम पर सहाबा रागलल और सहाबा सुगदी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आओ तकरीबन पर शुमूल द 27 लोय सहाबा रागलल। मोर द मोमिनानो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दादा से गज़वा चिकल सरदारी कौनैन ए कोर और द पैगंबर अलैहिस्सलाम द मुर्ची पमेंस की तकरीबन द सहाबो द गुई द मुर्चो द कोर तरमेंजा दुमरा मजलो बेला तशबी पमिरनु बदरतवियम नक्शा द कोर नदर कुम हो तकरीबन 1 किलोमीटर सदपासा या 1.5 किलोमीटर द बाज सहाबो सरा लरी कोर अद बाज सहाबो नागी सरा 2.5 किलोमीटर फासले के दा खंदको पैमाने वही 2.5 किलोमीटर मजल सहाबो तसो हो तकरीबन सलवी खुरजी सकम पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबा कुरुन तलानर और दा 10 वक्तु कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरी रवानी सबको न सहाबा रागलल 27 सहाबा पर शुमूल द सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर शुमूल द हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और पर शुमूल द हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा सहाबा रागलल। फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह ए अल्लाह हबीबा ज़मंद सहाबे किरामो मोर द खान दरखास्त रागे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दखपल अस्पताल न लांदरार प्लार तवे ए बाबा जाना तासे सरदारी कौनैन आगे मुर्ची तवर कड़े दे आग मुर्चद चिद दुश्मन मखी तनीज दीदा वो बाबा जाना सरदारी कौनैन रुस्त तरफ तरा वलई और दागे पजेबानी तासी मुर्चके के नए दुरूद शरीफ को शौक बांधे हुए जिदा गम खबर मा तराश बे जमा बीमारी में सेवाशी अड़म दर्दी की दनना और बलीगी खुदाया सादा लख सर्रा कारकता नबिया और अगा अरबी ममालिक को बांधे सहाल रवान दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम त सहाबा रागलल मोर द मोमिनान वही चित्ता आगे मुर्चे तलाशा आओ दामख की मुर्चे की काफिरान देर नजदीदी दावी गशर जर्रा रसेगी कत द मखे न लाड़े मुजाहिदीन सफुन की बा बेयवाले पाती निशी याद साथे गोरे क्लब कायद याद साथे अगद रुस्त खलको दलक जमाअत पारम देर कुवत हुई और बेकार मशर आगे बस जे 10 करोड़ फौज वलाड़ी आगे बे औदस निटिंगी या औदस मातीगी और तकड़ा कायद आगे बे आपस 10 कसानवी आगे जमाअत कुवत और रोब बरकरार सातलेशी और दा कायद नो मगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तवैया अबू बकर सिद्दीका ए दगारे सौर यारान मखा मखसूबरा तनासी वे फरमाए मुशरिकीन मक्कदी ए अबू बकर सिद्दीका दाद चा कौम दे वो या रसूल अल्लाह दास्ता कौम दे और तवैयात साथा द कौम पर कौम बांधी पता लगी कावी की गशीश्तुन की दी नजमा गशम चिरतम खता नद्रुमी अबू बकर सिद्दीक अगन ईमान चता से जंग तोड़ान दी कमान जदी शात मुर्च की नास्तिमा ज अगईमा चे जबौलान दी ईमा और तासी बरा पसीरा रवानी सरदारी कौनैन जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखंदक के वलार हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रागे साद गुरी दबर मुर्चीना कि जनाब रसूलुल्लाह ता मखामख यो मुशरिक नास्ते औ द खजुरी डट नब प जनाब रसूलुल्लाह
दगश गुजार की हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु राग सरदार कौनैन वर्तवी ए सादा ए दमाज को चुड़िया कम तरफ तरवान वर्तवी या रसूल अल्लाह दी ख्वामी कार दे वर्तवी तो खम खरवानी साद रदी अल्लाह तआला अन्हु सरदारी कौनैन था सवर स्पारी वी फरमाइल ए अल्लाह हबीबा जमाए वर्जो तमन्ना मात दुआओं का रब्बुल आलमीन में पता बांध कुर्बान की साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई मखबल लिंद बराबर ओला कल छिपा करा बांधी गुजार को मां अकरा जालिम बरनास्ते वर्तपत उलगीदा कि सरदारी कौनैन था साद मखित वलाड़ दे बीबी आयशा औरत हुई ऐसा दयो तरफ दशा दुश्मन दर बांधी गशरा गुरजी औरत हुई ए दमो में नानु मोरे अगा गशे जिसमा आका मौला बांधी लगीगी अगी बांधी दे साद शहीद शी कुछ जनाब रसूलुल्लाह तो उन रसीगी साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिकल लिंद बराबर जालिम दागी खाना गुजारो को और साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पागलास बांधे उलगी दलो दलास नवीन रवानी दी आगा करा दो वनी न उगरजी दो डेरी खुशाली न आवाज लगी चिमाद बनु कुरैश सरदार कत्ल करलो ऐलान लगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलीदल कि अल्लाहु अकबर साद देखिए याद साथी द खंदक पर गज़वा की गशी तबादुला केदल खुनूर जंग न दे शवे हो गशी बदागी खाना होती खाना बत लगेदल हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत साद चिकल हो लगेदो वीनी रवानी शुई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द मोमिनानो मोरता यो डिप्टी स्पारलेवा चिक कला सुहाबी जख्मी की चितावर त पटई बराबर कड़ी मोर द मोमिनानो पटई बराबर करेवा सरदार कौनैन ते पेश करा वही दावाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द साद ला सर बांधे उतरा द साद ला से उतर लो बहरा रखा वाक़या हज़रत नबी साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुबारक जख्मी हालात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा ओले गलो मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबवी की वर तखेमा ओला गवला साद पर नबी अलैहिस्सलाम डेर करान सुसरी दुआ वर तकड़वा साद रज़ी अल्लाह अन्हु औ याद साथई दावली वर तगरानो दी द माल द मलकई औ द मशरई परवा ओ न सातला जकदा द कौम सरदारो टोल कौम ते दुमरा द दी इज्जत बागुई की प्रोतो दुमरा बागुई द दी इज्जत और एहतराम कवलो साद बे दुमरा नाजवलो कि साद बवेल तासिल नसर रोटई मुखरी कौम बरोटई न खोड़ला साद बदागी माशुमान तलमुन के खुदल साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदागी पे सली कवले लेकिन अब साद चिकल द ईमान खबर रागला न कौम वर्तवई कता ईमान रवड़े नगोरा मशरी बदिलाशी अगेल पर बला दी उलगी साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुबारक अरस कुर्बान कल खो जनाब रसूलुल्लाह कुर्बान नकड़ो ईमान वाड़ी ईमान चिनई वे बड़े खतरनाक फैसले उशी और ईमान ही कना दे बदी पचाम परवान राजी साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुबारक खबर अदर तकुम आगे तई खेमा लगौला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द खंदक गज़वा खत्म हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन वही मां पदी बांधे हवा रावाल जवला वो मुशरिकीन मक्का बांधे हवा पे से तेज हवा रागला चला अगुई वलाड़ खेमी अगे उगर जवले नो अबू सुफियान ला ईमान नौ रावड़े अगे मुशरिकान राजा मकड़ल खेमू की उलगोल और ऐलान वो कुछ बेगाल अहम फैसला जमा पर खेमा की दादा टोल कौम द मशवरे खेमावा अगी टोल राजा मशहूर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता खबर रावड़ो वर्तवी महबूबा अगी को खेमा लगोले दा और ऐलान दा करे च बेगाल अहम फैसली दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजम खबर सुन च सब फैसला बकई वही माता डिप्टीरा का जबे दा खबर रावड़ो वही तबे संग खबर रावड़े वही बस
تمہارا صرف اجازو کا. حذیفہ بن یمان وی زلارم چلارم نو التا داوی خبر روان شوی شپوا نا وقت شو هوام تیزوا. نو ابو سفیان خپلو قائد مجاہد خپلو کسانو ته اعلان وکړو چې وګورئ ستاسو په خیمو کې با د پیغمبر صحابي خو باندې راغلي که مجاهد خو باندې راغلي. هغه ویل نه ټول په زرګونو مشران ناس دي. ابو سفیان ورته وی داسې چل دی چې هر یو بل ته وایي چې تاسو کې یو بل او پیژنئ. زه اهم فیصله کوم اسنه چې زمونږ خبر مسلمانانو ته ملاو نشي. حذیفه بن یمان وی یو بد یو نه تپوس کول تاسو کې د کومې قبیله سره تعلق دی. هغه به جواب ورکول ز پلان کې ما د پلان کې قبیله وای ما ول چې خدای پرده مې وساتي کما نه سوک تپوسو کی نو دروغ ما ویل نه دي او نو خدای ایمان مې محفوظ کی د دروغ نه مې وساتي او په ذهن کې مې الله تدبیر واچي زسوم وینا غهانه الله می دماغ ته دا خبر راوستا ما تمخامخ یوم شرنا سے تپوس میں تو کو اے پلان کیا تسو کی ما تولز پلان کے ما د پلان کے قبیلی مشرما بلت میں مخواڑ ورما ول تسو کی ما توز پلان کے ما بے می بل طرف ته مخراواڑ ولو چار چا پیر می د کافرانو نه تپوس وکړو. لیکن ما ورته واپس ول خپل زیر کی आवाज و رہی سردار د قریش سے فرمائی د قریش د مشر خبر و رہی نور خبر مکوي دې د پاره چې مان سو تاسو لکی دا د پیغمبر صحابه سمره خيار دي دې ته خيار ته وي دشمن ته وي تاسوګه ټول خبره به وته چپ خاموش بس اوس خبره ته وکړي چې مشر سے فرمائی هغه اعلان کو چې ووري باد راغې او دا باد مال د سنخ کاری چې دا به ودرېږي دا د یسرب بادونه دي دا چې تیشي به میشت اخلي. خبره داسې ده چې بس اول به مالونه او سپینګری ولیګو او به بداغې نه بعد مونږه درمیانه خلق روان شو خو خیمه بنړنګوي او په درې مو شپه باندې به بیا ټول روان شو. خیمه بس ولاړی پریدو سبزان سروالو چې مسلمانانو ته پته اونې لګيږي لکه خبره خطرناک ده. یاد ساتئ پنځل زره خو دوی ته دا د خوشا ګوانډر کافران راغلي لیکن د پیغمبر صحابه سره ایمان هغه پنځل زره راغلي ګوانډر دشمنان او د مشرکین مکه او تعداد لیکن الله رب العزت فیصله په حق د چا کې فرمایلا د مسلمانانو کې. حذیفه بن یمان رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی وہ چکل فیصلہ ختم شوا نو ابو سفیان اعلان کئی چې ار یو سړی خپل خیمه تلار شي وای ما زرد خیمه پټ اوچت کو اور او می دانګل چراغ سلمان فارسی په څوکیدارو ورته وای اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لاس راخ کتکا صدر راخ کتکا زلان دی ولاړی ما ورته وی اے حذیفه بن یمان تا ته پته نشته خندق ولی منډي وخی. سردار کونین ورته आवाज کوي وی چا سره خبرې کې وی یا رسول الله حذیفه بن یمان دې کله چې بررا اوچت کړلو دې د قتل لاندې دې ټټ دې سرداری کونین ته ځان ورسولو خیمه کی صادر کی ځان ور سره پټ کو. سرداری کونین خو سره حذیفه بن یمان پروت ورته اے حذیفه ستا خو به یخنی شوی تکلیف دې دروان ورته یا رسول الله مبارک دشا یا رسول الله مبارک دشا سچل دے حذیفہ بن یمان. بس ابو سفیان کافرانو ته اعلان کو چې خیمه والے بس نور دان گئی جنگ ختم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول الله دې تا دنیا کې د جنتونو زیره در نصیب کی. اے سعد اے حذیفہ بن یمان عجیب راز درانوړو وای او یا رسول الله نو پشپد خندق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حذیفہ بن یمان وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ورزو تمنا ده زرا ساتون کې ختمه ته خو زه به منافق نیم په مدینه منوره کې
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ورتوینا نو بیرته منافقانو خو چې څوک څوک منافقان دي نبی अलैहिस्सलाम ورته پلان کې حذیفه بن یمان په جړا شو و یا رسول الله هغه پنځه وخت جمع کې مونږ کې تاسو را نبی अलैहिस्सलाम ورته وی باس راز بساته بعض علما وی چې دیار لسو منافقان ورته وخدل دیار لسو منافقان حذیفه بن یمان ته نبی अलैहिस्सलाम دیو جن ما یو خبره کړې وا چې عمر رضی الله عنه با جنازې تراغه نو داسې به قتل الکه حذیفه بن یمان کوم ځای کې ولاړ دی یو صحابي مړو مدینه منوره عمر رضی اللہ عنہ مبارک راغے جنازے تا صفونه برابر ولاړ دي امیر المؤمنین جمع توڑان دي کیږي نه صحابه ورته یا امیر المؤمنین جنازې توڑان دي شاه عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفونه کی ګوري حذیفه بن یمان په نظر را نه گئی چې ویل دل حذیفه بن یمان لري را روان عمر سبیلانو کو صفونه برابر کی صحابہ اور ترال لیا امیر المؤمنین سرداری کونین فرمائی چی مرے اوشی زر دفن کی جنازہ تیار ہوتا جنازہ نکولا ورتوی زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی کہ حذیفہ بن یمان دا چاپ جنازہ کی نوی زبعہ جنازہ نکوما حذیفہ بن یمان تے یوزلی غاڑا ورکللا حذیفہ بن یمانی مسجد نبوی تر اوستو وی فرمائل دا محراب دا چاہ دے وی دا جناب محمد رسول اللہ ورطوی اے حذیفہ بن یمانا ستاجد خدای پزاد قسم ہوئی چیز خوبت جناب رسول اللہ پا منافقانو کی خود لے نیما عمر رضی اللہ عنہ ورطوی سخوب منافق نیم ورطوی یا امیر المؤمنین یوزلی سرداری کونین سرناستما سرداری کونین فرمائل کہ زمان بعد پیغمبر وے نو عمر با پیغمبر وے فهم کوا تو خو اگا سرے دا اگا عمر رضی اللہ عنہ دے دی چاپ مرگ جڑلیو اسم دی خبر تراولم دا اگا ابو بکر دے دا چاپ مرگ جڑلیو دا اگا علی دے دا چاپ مرگ جڑلیو دا اگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا سعد رضی اللہ تعالی عنہ چی دی راغلل خبر خو ملاو شو چی بنو قریظہ دا مشرکان سر ولاړو نو سړی ته چې د خپل قوم د بوزدلۍ خبره راشي او تکړه مشریا خپکی او کنه دا وسرو وټونو والا خلک خیر د اجازه زنده باد چې وږي خدا کاغذ زما په دې پیټۍ کې وردن نو ورځوا نه د پیغمبر صحابه غنو چې کاغذ ستا پیټۍ کې ورځولو او چې به د بل چا سره والے نه دا او دا یو خبره وا دلته بچ شو دماغ له به یوړه چې خراب ونوزي دماغ به جبه تر وړه جبه به ویل اوس به صادرون دا خبره صحیح ده سعد رضی الله عنه خبر شو چې بنو قریظه او تاسو خدا دیته وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله سنه برکا الله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا سنه برکی اے سعد وایا دعا غواړي و یا رسول الله الله دې ماته هغه وخت پوری مرګ نه راولي چې د بنو قریظه خلقا استغفو تران ولما او د بنو قریظه باغونه د مسلمانانو لاس تران نشي هغه وخت پوری د رب العالمین ماته مرګ نه راولي دغه درد راغی سردار کونین ورته دعا وکړه رب العالمین دې سارمان پوره بس نبی علیہ السلام کور تلار زینب بنت جحش تو اے زینب اے دترور لوری ما تا اوب برابری کا سروین زما سلوی خورزی کیگی ما پا سر باندی اوب اڑولی ندی پا ما بانی گرد و غبار دے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا سرداری کونین نمسر انزلیو حدیث تے خازن را نقل کرے نمسر مبارک انزلے شوے و جبرائیل علیہ السلام را دے دریخم پڑ گئے پسر کڑے دے مخ مبارک باندے غبار پروتے جامی پخور باندے خڑی دی وے فرمائے السلام علیکہ یا رسول اللہ محبت سر جواب رکھے صلی اللہ دا بیان انور ڈل والا اوری محبت سر
जवाब राखी सल्लल्लाहु। दुनिया वाला वौरी چې د پیغمبر عاشقان موجود دي، دنیا والا تو طلبا وی ناصر خان نہیں او نبی سر اخالی وورئی اے یہودو اے نصاراو عن قریب اللہ اغا وخراولی چه بے بستا سے دروازو تا لس لس مجاہدین ولاڑی او بیا بستا سے غاڑو کی پڑی وی لکنن چه زمانگ دا مسلمانانو پا غاڑا کی پڑی اچولی انشاءاللہ دا دور نزدے دے ورابش انشاءاللہ انشاءاللہ او دا دنیا پا گوٹ گوٹ کی مجاہدینو تا زیر ورکو چه اللہ تا سے سر دے، بس اللہ تا سے سر دے تو خدا امداد تا سے سر دے تل دا چنن غر دے غرم زی نظر کئی ونم زی نظر کئی اسپتالم زی نظر کئی دا علاج زیمم نشتا خو خدا تا سے سر دے اور چه خدا در سرشی پروا مساتا اللہ جل جلالہ دا سعد زرط اولی دل بس دا خود دل تا پروتے و فریاد کی چھو بنو قریظو تاسی ولی زمان دا محبوب خلاف لارے التا تاسو معاہدہ کرے وا بس سوچ فکر کے پروتے دا زان دا زخم غم اور سردیشتا جو زمان بدن زخمی دی زمان دا بدن نہیں نروانا بھی کر بل جبرائیل علیہ السلام راگے اے پٹکے والے ہو صحیح والی ہو پٹکے دا دا پیغمبرانو سنتی ہو دا پرشتون سنت دی کله چې د بدر میدان د پرشتي راغلي وي هغه پټکی والی وخا صحیح والی جمعتون نه پټکی لاړو نو بس ارزه نه پټکی هوت پټکی هو بس اوس او دا به پټکو خلق نه دي دا نوري معاملې به جوړي پټکی په سر کوي دا د روب جامه ده کچیر ته د روب جامه بلوي نو الله په جبرائیل امین ته هغه لباس په سر کړی کچیر ته رومال وي دا رومال د زنانه و لباس تاسو به د هسپتال کې مخ کې دا نرسه نه کتري کم نه لیدلې کنا جواب راکې کتیم کنا هغه به یو قسم کپڑے به سر راچولې وي دې پورې بدا سي دا غوي اشنی کرخه پکې جوړې وي دا رومال به دې نرسانو اچول اوس مولا سے بچي مولا سے زه بس جمع د جوړان دي کی برداشت به چې پرزو کې د خپل بداسي واړې الله سي بناسته سیوا آئے ہائے ہائے خدایا شیخ حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ پس ما دا درس بخاری پا کال دا کنی نوی ماسپخین با مانا نئی قضا شوی منز با منگا غب سے کولو خو چه کلا باغا اولان دے شو پردونا بورن با پاسی دو سنت بے کول دا غینا بعد بے سنت دا تسبیحات لوستل دا باغینا بعد اغلوستل اس منگ نے پوئی گو چه بخاری بانے شیخ حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ پوئی دلو او کدا دا اس زمانی دا دا پشکال چندخ ور باندی پوئی گی دا اس مال پتہ لگی نا چه دا دا پشکال چندخ دا تک زیر مخ دا بینور مشاہدہ او اما حسن جان رحمت اللہ علیہ چاہی تا دا داگی شیخ سے پشان کی شخصیت امام مالک اسلانی ویلو اگے با دا سنتنا بعد دعا کولا ناس پو ما دا شیخ حسن جان سے بھی یو منز بغیر پڑکی نہ دلی دل چه ما ورپسی منزو نہ کری زنہ پوئی کم چه بخاری بانے داخل پوئی باقی سے پوئی دل عزیزانو خبر میں دی پورے کولا چه اقا درد رانشی گورے اقا پٹکے دا جبرائیل علیہ السلام پر سر باندے چه وقت النبی علیہ السلام دی دا صفوان رضی اللہ عنہ پر شکل باندے راغلے یو دادے و بل صحابی نم ذکر کی جدا پر شکل باندے راغلے نبی علیہ السلام چولی دل جبرائیل علیہ السلام پر دیر عجیب انداز دا مجاہد پر شکل والا دے ورطوئی اے جبرائیل امینہ سنگر آلے ورطوئی اے دا اللہ پیغمبر تا خود رکی خود لیدہ آغا پرشتی چی خندق تراغلی دی اللہ ورطوی توری پسمک باندی مگدئی او بنو قریظو پسلال شئی دا بنو قریظو دا ذلت ورزی راغلی دی سردار کونین نیم سر مبارک انزلے دے نیم سر مبارک پاتی دے بی بی زینب توی اے دا ترولوری اے زما تبرا اے دا مومنانو مورے بس پریدا زما سر پریدا نیم دی پاک ہوئی نیم باندی دا خندق گردو نپڑات ہوئی صحابہ کرامو تا مسجد نبوی تراغ او سعد رضی اللہ عنہ پا خیمہ کے پروتے ورطوئی اے صحابہ کرامو چاچی تور پلاس کی دا کور کی پسم کبانی مگدئی او کم صحابہ کرامو چی دماز پخین منزو نکڑی دی دمازی گر منزو نبنو قریظو تا ورسوئی
सहाबाई किराम पे मंड मंड बांधे रवान दी। साद रदी अल्लाह अन्हु मुबारक में द जख्मों पे हालात की जारी सरेरापुर तकड़ो या रसूल अल्लाह के मुखारवाने वरतो साद इब्न मुआज़ अल्लाह हुक्म उकड़लो स्ता कबीले पस रवानियो। साद रदी अल्लाह अन्हु सर उसंडलो और या अल्लाह जमाद महबूब दुश्मनानों पसी जमा आका रवान दे माता इजाजत मिलावीगी ना काशिदा फैसला जमा दौड़ान दी शवे। बीबी आयशा फरमाई चिकल काफिलत मुजाहिदीन रवान शवा द मस्जिद नबवी द खीमी न बजड़ारत लला द मदीने मुनव्वरी कुसूके वाड़ वाड़ मासूमान गर्जीदल मावरतवरी लार शई औसात ओएस दर्द नदरी स तकलीफ देता था द जख्म दी खुगीगी च पठई दर तबदल कमा सबान दी जार ए सादा वे फरमाइल ए द मदीने मुनव्वरी माशुमानो मा जनाब रसूलुल्लाह जड़ई जमा माशु कबद जंग मैदान की हुई और जब खेमा के प्रोतिमा काशिया खंदक के शहीद शोए और या बनु कुरैज़ा सर में जंग करे हुए बस अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला उकड़ा फौरन बनु कुरैज़ा हुई दल अहुई कलागान तलाल पिंजवी शुरज मुहासरा रवाना हुआ सोरजी द पैगंबर अलैहिस्सलाम किस्मत बांधे अल्लाह दा सोरज द इम्तिहानातो सलवी खुरज पे अलता और बे 25 दिन दलता 15 किलोमीटर के तकरीबन सरदारी कौनैन अलैहि सलातु वस्सलाम 15 मेशतों के तकरीबन 2 मेशतों के पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ध्वनि मेशतों के द कोर ज़हरत उनकड़ो कोर ते शपरा नवड़ा या दलता और बे अलत बनु कुरैज़ा ना बची कला मुजाहिदीन तौशु नबी अलैहि सलाम और तकासिद वरवले गोलो ओ काबा और ए खोई बिनी अख्तब वोरई ईमान रवड़ई कलागान न राहत शई वरना कपजान बांधे बची जड़वल ग्वाड़ई निजमा मुजाहिदीन जंग त तैयार दी हो बचो मोरहम को राहत शई अगी वर्तवेली मुंस्ता खबर को न मन मुंतजम मशर्रा वाला कि तासरे मुसलमान शवे दे साद इब्न मुआज़ रावला जमन फैसला भी अगऊ की बिया मंग दर कुजीगो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा उलेगल साद रावलै साद रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारकी रावस्तो प उख बांधे और बाज उलमा विच प कचरा बांधे यो रवायत मुस्लिम दान दे च प खर बांधे सुर करो और राय वस्तो चराय वस्तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोल सहाबा तोई क़ूमू सय्यिदुकुम ए पल मुशरत उदरे गई सहाबा टोल उदरे दल सहाबा टोल उदरे दल पैमाने हुए ओस वही ना उदरे दल बकी निष्ठा मुला दे खुजान ते मुला दे नशराग नुस्मान दे उस्ताद दे खुजान ते उस्ताद दे जम उसरे मौदाम उसरे दे पैगंबर अलैहिस्सलाम क़ूमू सय्यिदुकुम उदरे गई खपल सरदार था सहाबा उदरे दल नबी अलैहिस्सलाम ढेर पे इख्तियात राहत कई साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु राहत को चिकीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवी सादा वही आओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक व सअदैक ए अल्लाह हबीबा हुक्म फरमाया वर्तवी ए सादा साद कबीली फैसला दा तद कौम बारकी फैसलो का संग दी खोखदा साद रज़ियल्लाहु अन्हु को जड़ाश वो या रसूल अल्लाह तुम मौजूदी साथ तगोरा और फैसली कौल तगोरा देना बल अदब रावतलो कता ता मुशर हुई कि तो फैसलो का खोडेर एहतियात का दाना च आओ जिसम यो कायद खोयमा जुहम सोगिम द खैर सरा और बे बारवे चेहरे जी माने तपोसु को होमा फैसलों दास वर्कड़ा साद बाने रेग रागे उजड़े दलो मा तगोरा या रसूल अल्लाह उस्ताद उड़ान दे फैसले कौल जे इख्तियार न लड़ बस दागी मशराने राव गुख्तल वही इदा से चल रहे थे सादा सब फैसला बानी फैसले कीगी फैसला को बस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तदरीज अले फरमाइल साथ बजड़ा शो वो या रसूल अल्लाह जब से फैसला हुकुम खुबिल फर्ज कि तो बार बार वे उस फैसला हुकुम नो ता मंजूर रहा नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल ला तो मंजूर रहा
دیو فرمایل زه یو فیصله وکم محبوبه تا ته منظور ای وی بالکل سعد درې ځله و فرمایل سعد رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله زما فیصله خدا دا مجاهدین ته وی چې ځان برابر کا ځوانان اونسي قیدانی کوي او زنانه وینځي کوي او ماشومان ځان ته غلامان را لوی کوي باغونه مسلمانانو ته ورکا او یا رسول الله دا ظالمان در نه د جنگ یوم پاتې نشي وی ساعت کله دا فیصله اورولا د يهود یو مشر ورته راغی ورته وی ایسادا ما پیجلی کنا زما دولرګانی تاسو کرا ناستی دي ستا دوری ما کرا ناستی دي ستا لور ما کرا ناستا لک فیصله باندې دوباره نظر وکا ورته وی والله العظیم چې یو طرف تا جناب رسول الله وی یو طرف تا جناب محمد رسول الله وی او بل طرف ته د جهان ټول رښتې زما رښتې دا ټول صدقه شاه د امام الانبیاء نا رخصه خواشا خبيثه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی یا سعد پتا دی رب العالمین رحمو کی اللہ رب العالمین جبرائیل اولی گلو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله وی اے پیغمبر چې کوم فیصله د سعد دغه فیصله زما دا ما ته قبول ده سعد استا فیصله الله وی ما ته قبول ده او نبی علیہ السلام ما ته قبول چې الله قبول ده سعد رضی اللہ عنہ وی چې کله اونیول دو روایت دی یو روایت دا دی چې شپږ سوه دویش ظلمی کسان چا چې توري الته وړی وو جنگ به کولو اعلان به کولو د پیغمبر اخیری ورځ دي الته به دا اعلانونه لګول بی بی عائشہ ته داغي یو خادمه وا هغه ته خطر علی ګلو بنو قریظه اے عائشہ ډیر ضرب دې منګه کونډکو اے عائشہ ډیر ضرب استاسه منګه صادر وګرځو نعوذ بالله من ذلک دا خطونه علی ګلو دي يهودو دي بنو قریظه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساعت ویلي بس موږ به تخصیص کوو نه ما ته معلوم دي کنه اچھا چې خطونه لیکلي هغه تناول بیل کوي او شپږ سوا صد پاسه کسان یا 200 کسان او یو روایت پکې دام دی چې 800 کسان برابر کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سعد سوی یا رسول الله د دې د قتل لپاره 2 کسان زما په خوخه منتخب کا وای څوک و یو زبیر بن عوام او بل علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دا يهوديان نه دي دا چې علي صاحب ته داغي خاندان ته غوسه راځي دا یاد ساتي ګوره یاد ساتي دوی ته اقا غوسه په ذهن کې پرته ده علي رضی الله عنه وای ما سره یو توروا چې هغه بالکل پسېدل نه وای په دکې د مدینه منورې بار یو زو لیکن وای نبی علیہ السلام ول چې نه دا د خدای فیصله ده چې دا به داسې ځای کې قتل مردار کوي چې دنیا یې وګوري وای د مدینه منورې خار ته راوستل دا کم چې سوق حرم ورته تاسو وای دا عمره والا دا چار چاپیر د حرم نه چې کومه خاریه جوړه ده دغه د نبی علیہ السلام روضی ته مخامخ داسي دې طرف ته چې تاسو وګورئ قبله طرف ته د سوق حرم نه او د قبله طرف ته دا چې کوم ځای تاسو اوس ګورئ دا کوم ځای چې حمامونه جوړ دي دا کندې وي علی رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام علیہ اغه کندل سل بوزا سل الت مردار کا سل اغه کندل بوزا علی رضی اللہ عنہ فرمای و چې کله بزراغلم وای ما ته د بیبي عائشہ خبر را یاد شو چې بدبختو تاسو د پیغمبر د بیبي نه پټه ورزوله مشرکین مکه دا خبر نه وکړي خو يهود ویل کومه کامیاب شو په خندق کې نو په دنیا کې به د مسلمانانو د خزو په یختو کې مونږه ګوتی واچو په کوسو کې به راکاو نو الله څخه سخت فیصله راوړي و سوازه تو کم مشرکین يهود دای قتل کړل او باقی بوډاګان هغه وته ویل تاسو چل چې دوی ته اوس معلمین مقرر کړي او بعض علما وایي چې هغه رها کړل اختیاراً چا ایمان راوړو او څوک لاړ او تختیدل او ماشومان هغه راغټل تعلیمونه د قران ورته ورکړل د مسلمانانو خدمتونه به کول اوس دی بل خبره تراشي حضرت سعد یو دعا وکړه و یا الہ العالمین قد دین بعد
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف مشرکان تور راغلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن نوینته نو یا الله ما ته صحت راکا او کده دینه بعد بل داسې جنگ ناراضی نو یا الله د دې زخم نما شهید کا ما ذکر ټیم دې سعد رضی الله تعالی عنہ بارک دعا قبول شوا سرداری کون انور تراغ ورتوی اے سعدا نن خوستا طبیعت بل شان دے و یا رسول اللہ روانی ما اید اللہ حبیبہ مبارک دشا ما باللہ والی ما باللہ شہید کی خو یاد ساتا تا سرب مشرکان بے چرتم جنگون کی دلوے سبحان اللہ علکا سعد بن معاذ علم غیب دے اس بدا خبر بے کوئی بے بخلق کوئی چی مولی سے بدزان نہ لگے دے سعد بن معاذ ته الله هغه خپل دعا او خودله چې د ویلو کو خدای بل جنگ پاتی او د نبی علیہ السلام خلاف کافران به یو ځکیږي نو یا الله ماته صحت راکا او چې کله شپراغله خوب ولیدلو چې اے سعد بن معاذ راضا بل داسې مقابله ناراضي نو سعد فرمایلی یا رسول الله زمان مرګ خوراغه خو به داسې مقابله ناراضي سعد رضی الله عنه مبارک سر لګولو ورته یا رسول الله ته گواوسا ما ته په سر زمين باندې تعالی بل محبوب شته دینا یا رسول الله لاس مبارک راکا رومبه په سینه باندې کې خودلو به په تندي مبارک باندې ځان ته لګولو به په شونډو مبارک ځان ته لګولې او دا کلمه وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله انا لله وانا الیه راجعون سرداری کونن ورته سر مبارک نیولې ده ورته आवाज کې ایسا دلاړې سرداری کونن په आवाज سره ابو بکر صدیق आवाज اوریدو ابو بکر صدیق چراغ د سعد رضی الله عنه سترګې مبارکي سرداری کونن پټولې ابو بکر په جړا شو عمر دې تپوس کې ابو بکر صدیق ولی جاړي وې سعد بن معاذ لاړو عمر فاروق ال تپجڑا شو مور د مومنانو فرمای زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د زړه आवाज به ظاهر نشي زپ کوټه کې ناستو ما او ما د خپل پلار आवाज بیل پی جندلو چې دا می پلار جاړي او د عمر आवाज می پی جندلو چې دا عمر فاروق رضی الله عنه جاړي ما بی بیانو ته فرمایل اے بی بیانو والله العظیم ذکر رال یا خو جناب رسول الله یا خو جناب رسول الله دنیا نه لاړلو او یا خو سعد بن معاذ لاړو زینب بنت جحش را تراغلا وی فرمایل اے د مومنانو موره تا ته څنګه پته ولګیدا وی والله العظیم چې د سعد په وجبان دی یا اسمان جاړي او یا بد رسول الله په وجه اسمان جاړي ټول فضا په جړا دا زګه سعد دنیا نه لاړو اے عزیزانو سعد باندې عمر ولی جاړي سعد باندې ابو بکر صدیق ولی جاړي سعد باندې جناب رسول الله ولی جاړي زګه ور باندې جاړي چې سعد د قوم پروا اون ساتلا د مشری پروا اون ساتلا د ملکی پروا اون ساتلا او د جناب رسول الله مینه زړه کې و ساتلا دا قسم مشران پکار دي او بیا ساتي یاد ساتي ګوره الله جل جلاله دی ستاسو او زمونږه بلکې د ټول عالم اسلام د مسلمانانو د وړاندې د سعد بن معاذ په شان مشران صحنه ته راولي الله جل جلاله دی دغه خلا چې راغله د الله دی ټکه کی او عزیزانو اول د خدای زمونږ په دي حاکمانو کې اګه غیرت راولي کم غیرت چې جناب رسول الله صحابه ته خودلو الله جل جلاله بی عائشه فرمای رضی الله عنها و چې عمر او ابو بکر صدیق رضی الله عنهما جلل و ما به رسو فرمایل چې الله سرشته ویل دي د صحابه مبارکه رحماء بینهم یو بل باندې غمجن دي یو بل سره مینا ده په یو بل رحم کوي اشداء علی الكفار او په کافرانو باندې څومره سخت ویل مړی کا ختم کا نو عزیزانو به د خدای پاک اقا مشران راولي او یاد ساتي ګره امریکا
دا د مسلمانانو دوستانه ده. بس دا خبره یاد ساتئ، روس دا د مسلمانانو دوست نه دی، هندو دا د مسلمانانو دوست نه دی. تاسو وکتل برما کې په ژوندو باندې اورونه برګ ګبرې نه کړل، دا څوک؟ هندوان. څوک؟ هندوان. هندوله چې اوس هم زاو ته په لاس ورشو، دا دومره خبیث قوم دی. نو دا یاد ساتئ، اوس یهودو نصاراو هغې ته لاسونه ور اوږد کړي دي او بل جنگ جوړول غواړي، خو الله دې مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي، یووالی دې الله من کې راولي. که عرب دي که عجم دي، که تور دي که سپین دي، الله دې ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې متحد او متفق وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.